السلام علیکم پاکستان، زیم زیشان احمد او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل. Finally, India have been qualified for Mumbai Airport to Wellington Indian cricket. دیته وایي د سریلانکا کرکټ چې سریلانکا کرکټر چې کم زبردست په پام ورنشو کو په د ایشیا کپ کې نو چې څومره هم زه تعریف وکړم د سریلانکا کرکټر نو هومره به کم وي. تاسو ته ما ویلو چې کوشل مینډس چې کوم دی ډېر زیات یو بولډ کھلاړي دی، ټیلنټډ کھلاړي دی او ډېر زیات دغه چې کوم سټرایک ریټ دی نو هغه ډېر زیات برابر ځکه چې یو هغه چې کوم ډېر زیات هیټینګ کوشش کوي بل بالونه ډېر زیات نه خرابوي او په اوله کې چې هغه کوم سٹارټر کو نو د سریلانکا د ټیم د پاره ډېر زیات پکار راغی نو ډېر زیات هسته بیټینګ چې کوم کوشل مینډس په اوله کې نو چې څومره هم د سریلانکا کرکټ چې کوم کرکټ کو په د ایشیا کپ کې نو ډېر زیات زبردست او زموږ ته چې کم نیکس سنډ په نظر راتلو هغه اوس موږ ته په نظر باندې ناراضي او هغه زموږ له لاړو. اوس به د انډین میډن ریاکشن صحیح په دې ټینګ او تاسو هم ګورئ زه هم وروسته وګورم. انډین میډن اوس په عمل مې کې خو ارشدیپ سنګ چې کوم دی هغه خور غریب بدنام شوی چې کیچ ډراپ او خالستاني پورته او خالستاني سیک کلاړي دی بره کرکټ هر قسم حالات په کرکټ کې راځي بل د پریشر میچ او کیچ ډراپ ټو دنیا ورنه شو بل دا فاست بالر دی او تاسو ګورئ ارشدیپ سنګ چې کوم دی دا د انډیا چې کوم دی په افریقا کې ښه بالر دی بل یو ښه پیس ورسره دی خو انفارچونیټلی مطلب بدقسمتۍ نه چې کوم دی هغه په بل میچ کې کیچ ډراپ شو نو د انډین میډن چې کوم د هغه ریاکشن د هغه سره ډېر زیات ښه نه و د هغه پیم لیپ ټارګټ کول هغه ټارګټ کول د خولې چې کوم الفاظ هغې ته ویل غلط ټویټس کول نو دا د انډین میډیا د هغه چې کوم خلکو د هغوی یو پته نه لګي یو رواج جوړ شوی دی ډېر زیات بېتمیزه غونډه کې چې کوم غلط خوی کوي انډین کرکټ ټیم. ښه اوس راځو وروسته په سیټ کې دا میمز خیمه دا اول دا میمز ګورو بیا به وروسته کرکټ حوالې سره بحث کوو چې انډین کرکټ ټیم چې کوم کوالیفای وکړ د ایرپورټ ډبره نو هغه وروسته سره هم بحث کوم. اول دا میمز ګورو بیا راځئ زما سره. واو زبردست یار چې هر څوک دا جوړوي خو ډېر سمارټ خلک دی یار ځکه چې میمز جوړول په دومره سخت حالاتو کې نو پته نه لګي چې یار ډېر جینیس خلک دی دا. واو زبردست یہ دیکھو بھائی دا وای نہیں دا الکا نو دا د انډین کرکټ ټیم باندې چې کوم میمز جوړ شو او د پاکستاني خلک هم جوړوي ځکه چې په دې میمز کې هغوی ډېر ټیک نه ډېر اکټیو ناسي په دې ولې زه ډېر کریډټ ورکوم ځکه چې میمز جوړول دا ځان یو ذهن غواړي او دا ډېر سمارټ خلک کولی شي ډېر زیات زبردست جوړوي د سچویشن مطابق نو ډېر زبردست انډین کرکټ ټیم چې تاسو ته پته وه چې د پاکستان او د انډین کرکټ ټیم چې کوم مونږ وي میډیا وي ډېر زیات خلکو به وي چې د پاکستان او انډیا چې کوم میچ نیکسټ سنډے باندې به لوبي کې خو بدقسمتۍ نه هغه شان ونه شوه. انډیا کرکټ ټیم چې کوم دی هغه د ایشیا کپ نه فاینلي بهر شو په دې وجه شو چې انډین کرکټ ټیم نن ډېر زیات غلطۍ وکړې په 171 رنز چې کوم سکور دی دا څه وړوکی سکور نه ښه سکور دی. بل دا چې د دوبۍ پیچز چې کوم دي تاسو دا وګورئ نو د دې کې چې کوم سیکنډ بیټینګ کېږي هغه ډېر زیات کامیابي په هغه باندې چیزینګ کېږي او پاس بیټینګ چې وشي نو زیاتر میچونه چې شوي په هغه سیکنډ بیټینګ نو هغه چیز شوي دي نو بدقسمتي ټاس ګټل چې کوم دي دا میچ ګټل دي نو ټاس کې وبایلو نو بیا موقع داسې جوړی شي چې میچ ګټل هم ډېر ضروري دي. ښه انډین کرکټ ټیم چې کوم په اخره کې رشد پنټ چې کوم دی ډېر زیات غټه غلطي دا وکړه چې کوم رن آوټ و ارشدیپ سنګ چې کوم ډېر زیات زما دا نوم ډېر ګران دی کم بالینګ په اخره کې په 6 بال 8 رنز کنټرول کول ډېر زیات ګران کار دی ټیم دپاره نو بنیشور کمار هغې ته خوا غریب پرې نه ښه اوس په د انډین میډن چې کوم ریکشن یې په بنیشور کمار باندې اخوار غریب بل تر ټارګېټ یي کله به بنیشور کمار خاص بالینګ کوي چې بیا به ارشدیپ سنګ چې کوم دی دغه به ټارګېټ یي دا د انډین کرکټ دا کار دی کرټسایز کول تنقید کول کنځلې کول دا خو د انډیا کرکټ کار دی د هغوی نه بل کار نشته چې کوم د غسې بالر ارشدیپ سنګ چې کوم دی کم زبردست لکه اوم ټکېدو د هغې باوجود خو په اخرور کې 8 رنز کنټرول کول په ایشیا کپ پریشر میچ کې ډېر زیات ګران کار دی
کمپایټ وکړو دا غي به وجود ډېر زیات غلطي وشو په دغه ټیم کې چې کوم رشید پنت چې کوم دی په 1 بال 2 په 2 بال 2 پاتې رن اوټ هم مس کوي کټه او پاغه سره 2 رن زما کړل دا ډېر بیډ لک دی انډین کرکټ ټیم لپاره گیم یې ښه کړی دی زبردست گیم یې کړی خپل گیم وکړو او موږ ته ډېر زیات چې کوم دی مزه مو غوښته موږ وایو چې انډیا موږ دا غوښتل چې انډیا او پاکستان موږ هغه ځل نه کړ زموږ خو درګیادلی زړه دی موږ دوه خلک په شانتي نه موږ غوښتل چې د پاکستان او انډیا میچ شي بل یو غړ خپل مقابله موږ وینو خو بس په نصیب کې بینو د ایشیا کپ او بلدار چې ایشیا کپ ناغه فائنل بهر شو ما د پته تاسو باندې زیات خپای زموږ کوم پاکستانی پینز دي کرکټر نو هغه غوښتل چې پاکستان او انډیا چې کوم د په نیکست سند باندې بل یو فائنل میچ راشي خو د بدقسمتۍ نه د انډیا د خراب کرکټ د وجې نه انډیا بهر شوله ډېر زیاتې کلاړیان هم ډېر کمې غلطۍ نه دي لکه ټیم کې چې د زور جسپریټ بومره چې کوم دی د هغوی یو ښه بالر دی هغه په ټیم کې نشته پاس ډېر زیات کمې محسوسېږي بل دا چې ټیم کې چې کوم دی د هود نن اغسته مطلب د هغې څه رول نشته پته نه لګي چې دغه په څه وجه په ټیم کې دغه هم پته نه لګي ډېر زیات غلط سلیکشن کېږي د انډیا کرکټ ټیم د وجې نه او بل دا چې چاهل دوسره خاص پینر دی هغه خپل بالینګ وکړو خو د سپاس بالر چې کوم دی په نظر باندې هغه انډیا ټیم کې هغه شان جان هغه شان انرژي چې کوم پکاري هغه د انډیا په ټیم کې پته نه لګي چې نه ښکارېږي څه وجه کېدی شي خو ډېر بیډ کرکټ انډیا چې کوم کړی دی دومره سکور کول بل پاکستان خلاف 182 رن ټارګټ پاکستان چیس کړ ښه سکور 171 70 پلس کوم سکور دم ښه سکور او بل دغه باوجود نه چیس کول او د انډیا چې ځان ته کم ټیم وای نو دا ډېر د بدقسمتۍ خبره نو فائنل چې کوم د انډیا کرکټ ټیم د دې ایشیا کپ نه بهر شو تو ویلډن کرکټ سریلانکا کرکټ چې کوم زبردست گیم کړی دی او په اخر کې به انډیا ټیم ته چې خدا حافظ ځکه چې تاسو سفر هم د دې ټیم پورې تاسو چې کوم مقابله وکړه موږ ته بیا دی ځکه چې ښه گیم هم کړی دی بس راشي په کرکټ تیار خپه کېږي ما ان شاء الله په نیکسټ T20 ورلد کپ راوړي هغه لپاره هم ځان تیار کړی خیر او حالات هم ډېر زیات بګړاو دي کنه نو ځان مضبوط ټیم مضبوط کړئ صحیح ده او کنه کو ټیم مضبوط نه نو لانجه ته خړه ده پاکستان د ټیم